شومه ده کو دې سره څه حرکت مو شو څه ظلم وشو څه غلط حرکت مو شو نو دا درته زه وایم چې زموږ دا ټول کلي به د دې انتظامیې نه تپوس کوو او بیا به د هغې نه پس دا کوم خلک چې پشپناهي کوي یا سهولتکار دي د دوی نه به تپوس کوو چې چا ماشوم اغوا کړې ده بوتل یې نه ده اغوا کړې ده دا دهشت چا کړی دی هغه سره د خپل علاقې د صوبایي اسمبلۍ امیدوار ولاړ دی ښه په کلکه ولاړ دی خبره به نه کېږي دا خبره به نه کېږي کاکا مونږ چې راغلي یو نو هر څه به پولیس هم کینی ادارې هم کینی دا به نه خو بس موږ ته انکار وکړو خوښ مې نه و ٹھیک ده سرجي زموږ نن درې مرض ده کله یو تاڼه کله بله تاڼه زموږ څوک تپوس نه کوي دا په کوم ټیم کې چې بوتله نو دې دومره چغې والي دي که نه درته نه شم ویلی بس نه شو ویلی نو مونږ هلته وګورو مونږ سره میلو شو پخپله هغه ته مونږ وویل چې سرجي دغسې حساب کتاب دی زموږ ماشومه دوی راوستی را کس تا سره دی دا کس دی هغه لا به دا بیان وکړو چې زما څه نوم یو زمونږ فضل مولا زمونږ فضل مولا ما ورته چې یو چې ستاسو فضل مولا هغه باقاعده ما سره تخلیم وواله چې ته ما نه پېژنې چې ته ما پسې دلته راتلې هغه ووایي چې ضرور مې چابیانې کتې او جینۍ مونږ روچته کړې ده ما ویل نه در کوم خو دوی هغه خپله سردوري کوله دا مې بېعزتي دی ته ما پسې بار بار راځې تا چې نه کوم او ته ما پسې بار بار راځې ولې ستاسو له چې راغلي یو که نه دا په دې وجې راغلي یو چې تاسو سره ظلم شوی دی مونږ د سره ولاړ یو دا زمونږ لور ده سرجي نن درې مرض ده هغې په ارام کینو دې خوا ما ته وګوره چې دا ماشوم هم دلته راوستي نه که نه تر هغې پورې مونږ نه کینو په ارام زمونږ بل هېڅ کار به نه درې کسان مولجي لاس په لاس ورکړي دي د 400 په تاڼه کې چې دا زمونږ مجرمان دي هغه دوی پرون په 107 کې چالان کړي دي دا غوا په کیس کې 107 کې چالان کوم ځای نه راغلی جي دلته که داسې معاشره کې خلک راځي او د خلکو لوریانې خوښېږي هغه اوچتېږي نو سبا به د خلکو بیا خپل ماشومان سکول ته نه لېږي بیا د ریاست څه ډیوټي پاتې شوه او بیا زما د پولیس څه کردار پاتې شو او بیا د پښتو څه کردار پاتې شو ټول به تا سره ښه بالکل به ګوره دا تال چې ټول راغلي دي که نه دا په یو اواز راغلي بالکل بسم الله الرحمن الرحیم دې وخت کې موږ موجود یو میرا عثمانزو 400 ده ما سره په څنګ کې چې دا مشر ولاړ دی د ده ماشومه 9 کلاس کې سبق وی او 13 سال عمر دی سکول ته روانه وه سحر وختي څه کسان راغله هغه ماشومې په ګاډي کې په زور باندې واچوله هغې سره نورې ماشومانې هم وې او دغه ماشومې په زور باندې ګاډي کې واچوله او بیا دا کډنیپ کا چا چې کډنیپ کړی را هغه خلک هم دی ته معلوم دي دا هغې خلکو یو کس پولیس بیا روچت کو هغه دا وویل چې او ماشومه موږ سره ده خو بیا چونکې دا موږ داسې یو ریاست کې اوسېږو چې دلته کې نن سبا د الیکشن دور دی او په الیکشن دور کې په دغې خلکو باندې داسې مشرانو لاسونه پراته دي چې د هغوی په زور باندې هغه کس چې دی نو واپس لاړو خپل کور ته او دا خلک چې دي په تکلیف کې دي دلته ما سره هغه مشران هم موجود دي د چا په وینا باندې چې موږ خبر شو ما سره خوشحال خان رابطه وکړه چې داسې یو ماشومه کډنیپ شوې ده او اوسه پورې د هغې نه پته لګي او نه وله څوک راځي او نه چې زمونږ کوم ادارې دي هغه هغې سره ودرېږي زمونږ دلته د راتلو مقصد صرف دا دی چې موږ د فیملی سره ولاړ یو او تر هغې پورې به ولاړ یو چې تر څو پورې دا ماشومه راغلې نه وي څه غواړې یاره جي زه خپله ماشومه غواړم چې ما له خپله ماشومه راکړي بس ځکه چې ډېره ماشومه ده او ډېر ظلم یې ورسره وکړو د دې نه که زه وجلی وی خیر دی خو په دې ډېر خفه یم چې ډېره ماشومه ده او که تاسو ولیده نو حقیقت ته چې ډېره ورکوټې الله به خیر الله به خیر کړي کاکا زموږ د راتلو مقصد زه صرف او صرف حقه ماشومه غواړم بس د جینۍ مامې ما زما خورزه ده بس موږ ته صرف دغونه مهرباني وکړي چې موږ ته خپله ماشومه واپس کړي پولیس چې کومې منډې تړلې والي دي پرونه داسې هغه خو جي سم نو بیګا صرف موبایل راغلی دی دوباره موږ غوستی یو د هغې نه دې خوا موږ څه نه دي لیدلي موږ سره اسم نه دي شوي جي لا تر اوسه پورې زموږ هغله په خپله معلوم دي د بدرګه کې پراته دي جي حضور ورپسې دونه نشته چې صرف ته موږ له خپله شاهنام خان داسې نور ملګرو پرون دا پوسټونه کړو دې وخت کې د 400 زموږ چې کوم ینګ ملګري دي ما هغوی سره رابطې وشوې دا فی سبیل الله زموږ چې کوم ټیسټ کیس دی دا بالکل فری اف کاسټ موږ انشاءالله دوی ته خپل لیګل سروسز ورکوو په دې کې زه یو څو خبرې اهم منشن کوم چې دا صرف د یو اغوا کیس نه دی دا د
چایلډ رائټس خلاف ورزي ده د جنې عمر صرف او صرف 14 کاله ده پارمبي مطابق 14 کاله دی بل خبردار چې دا د سکول ته بوتلې تلا او د غوا کړی دا چې آی وخت 9 بجې 8 بجې وي 8 بجې نن سبا سکول نو ټایم لګوست شو 8 بجې وي د سر نور ماشومان ناست دي د کې په علاقه کې دهشت خور شوی دي د کې صرف د غوا کیس نه په دې کې بالکل ټیک ټاک د دهشتګردۍ د فولګ لګي په علاقه کې چې کوم دي دا د دهشت خور شوی دي او دا پبلک اټ لارج چې کوم دي کې افیکټ کیږي دلته یو درې ناس بشران چې کوم دي او وی موږ خپل ماشومان څنګه ولیکو زما لور چا خبره کول زما لور درې مرد سکول ته نزي دا د جنکو د تعلیم د ماشومان تعلیم چې کوم دی دا پاغي باندې غټ داغ دی د وخت صرف پولیس نه د سټیټ هر یو ادارې له او ایجنسی له د وخت په دې کې اکټیو کېدل پکار دي دا د علاقې د تعلیم دشمنان دي دا صرف د دې فیملی نه دي دا د کلی د دې وطن د هر فیملی خلاف دا کیس شوی دی نو په دې کې خټ ټیک ټاک چې کوم دی د دهشتګردۍ د فولګ ولې شي د سره سره بل دا خبره چې پولیس نن شپېته غنټې دا وخت برابر شوی دي دا 8 بجې بوتل شوی دا ماشومه پرون نه بل ورځ نن شلم تاریخ ته دی وخت موږ ولر تقریبا 2 بجې دي نو دا 54 غنټې یا 50 غنټې وټ ایور څومره راځي دا نه بعد خوم د دې گرفتاری د دې د ریاست د دې پولیس د ادارې باندې غټ سوالي نشان دي په دې سره باندې کاکا په دې کې یو مارچنو مې نه اخلم چې ریشه مشر زبا ویډیو ته څوک خي دا د بد قسمتۍ خبره چې هغه سړی به سبب اسمبلی کې ناس ته قانون سازي وکړي هغه دوی ولتري دي او دا کس چې کوم دي هغه سرکار کې پوجره کې او ته ویلي چې دا خبر راغونډه کې جنې ورکې زما د یو ماشومي پلار زوی زنه ورکوم زما د ماشومي مستقبل په دای کور کې ټیک نه لري د 14 کاله ماشوم چې کم دی په دغه ول کې ورکول دا د سمجنا بالاتر دي ا ماشومه کاکا وی چې د وجود نه هم ولاله لکه دلته خلک اکثر د عمر په بنیاد باندې چې جنې د وجود نه غټي خلک ورکی په دغه وجود نه هم کمزور ده نو دا د قانون د ریاست ریټه چیلنج کړ دی په دې کې سر د اغوا کیس نه په دې کې چې ماشومان سره د ریلیټډ چې سونه د ویلفیر او د پروټیکشن کمی د فیدی هغه د اولګول شي د سره سره په دې کې ټیک ټاک د شتګری د اولګول شي او کو دې وخت سیاسي اشروات هغه تحصیل وي چې هغه وخت لیکي شي ما مشران سره خبرو کړل چې کوم پارټي سره هغه د مسلم لیگ نن سره تعلق ساتي دا غي د ضلعي مشران سره د په دې حواله سره خبرو کړل شي چې ام پی ایس چې کوم د امیدوار دي د ام پی د سیټ هغه سره په دې کې ټیک ټاک خبرو کړی شي چې د الله د خاطرو کا سبب ته اسمبلی کې ناس انته کم قانون پاس کې پای قانون کې کوم تنن خلاف ورزي کې نو دې کې مشران دي باقي دوی څه فیصله وکړه ان شاء الله موږ ولاړو بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو د ټول ټیم د درنو مشرانو ډیره مهرباني چې زمونږ د کلی تراله او زمونږ د دې کلی د مسله او منځو ډیره پښتنو ډیره بختوره خوره ده خو بس زه وایم چې بدقسمتي دي چې موږ سرداسي بے غیرته کار چا نور خلکو کو نو هغه خپل من بدی ښکاری دا سړی داسې خپل آیا نشي غشتي دا ما خپل آیا ښکاری د خپل کور ماشوم را تخکاری نو تاسو د کیمرو تاسو ډیره مهرباني د وکیل صاحب چې موږ سره په ار لیول مدد کوي او بل دا واقع چې کوم د څنګه چې د مشر تاسو وینو بس زه به صرف دومره خبرې خو نکوم نور زمونږ مطلب دی چې قانون او ادارې په دې عمل وکړي او دا ماشوم د کور ته راولي او دویم من چې کوم دوه غټي خبرې چې ظلم شوی دی ظلم داسې شوی دی چې یو خو د ماشومه سبق لتل راتله وړه ماشومه ده د هر یو شی یو طریقې یو لاري دا په زور باندې خپل ګاډي ته خېجولې ده او تختولې ده نو دا ښکاره اغوا ده د اغوا کړې ده یو بدمعشي ده او یو غلط اثر ته د معاشره کې پروت دی دلته چې دا څومره لکه د معاشره کې موږ بار بار وایو چې یاره دا ټوپکماري بنده کې دا جنګل کا قانون ختم کې نو دلته پولیس بالکل بېوسه دي زموږ په 400 کې خاص کر زموږ په دې حلقه کې دلته چې کوم دي پولیس زه ګورم روزانه خلک 1500 شپږ ټوپکمار ګرځي ځان سره یو د الیکشن ورځې یو سیاسي کمپاین شروع کړي نو پولیس د هر غټ سړي د هر زورور سړي او هر د پیسهدار سړي په مخ کې بېوسه دي کم سړی چې څومره غټ ظالمي کم سړی چې څومره غټ کفر کوي زیاتی کوي پولیس د هغه مرګرتیا کوي دا کسان دي بیګا د شپې چې شانام خان تاسو خپل دا ټیم اکټیویټ کو دوی په میډیا دا خبر اوچته کړه نو دی غریبانو د پولیس راغی فرمان نجی صاحب د خدای جون ورکی د دې کلی ټولې مسلې چې کم دي ډیر اوچتي او ښکارا کوي او خلکو سره ډیر په غیرت او په پښتو درېږي فرمان نجی وی چې دوی نسوک تاسو کوي نه پولیس تاسو کوي نه بل څوک کوي نو ما ورته وی چې فرمان نجی صاحب چې څنګه ته په پښتو ولاړې دا سره ته زو درېږم کو ارسه پکې کیږي او زما د ودرې مات ګډ د غریبې مرګري دی غوي ته ویم او غوي براله کومه کرا کی خدای تاسو ټول قدر وکي او د کیمرې په لار
زه د ډي پی او ته خواست کوم چې ډي پی او صاحب د ځنګل دا قانون ختم کا. ما اوریدلی چې تا په 400 کې پیدل غشم شروع کړی دی، نو دا ښه خبره ده، خو دا غش زمونږ دپاره زحمت مه جوړوي، دا زمونږ دپاره سهولیت جوړ کړي چې زمونږ دا وړې ماشومان سکول ته ځي. د څنګه چې وکیل صاحب وي دلته 2-3 مشران وي، دا د ټولې 400 دپاره د سوچ خبره ده. سبا به یو سړی خپله لور سکول ته نه لیږي، وایي به چې لکه زه د ماشوم اړو چاله ورکوم نه. یو سړی به راشي چې لکه دا خو د دې پلانکي لور ده، دا مالدار دی، خو مال هسې هم نه راکوي، راشه په زور کې اوچته که بدنام یې که شرم وکړه، نو بیا به یې راله مجبورن راکوي. او دا داسې مشران سیاسي مشران چې دوی له ته لاړ شي، نو دوی به ورته وایي چې مړه بس هسې هم بوتلې ده، خو ورې که دا کم د پښتو خبره ده، دا کم عزت دی، دا کم دا لکه یو ځنګل کې مونږ اوسو، انسانانو کې نه اوسو، زناورو کې اوسو، او د دې زناورو دپاره چې کوم قانون جوړ دی او کوم ادارې جوړې دي، هغې کې هم زناور برتي دي چې دوی تلي دي. دوی ورته ویلي چې موږ له چاپه ووخې، هغوی ورته ویلي چې رور موبایل نه خپل ګاډي راولې. نو دا څه شي نه داسې دي چې دا بالکل په دې اکشن اخیستل پکار دي. زه دوی ته هم وایم زموږ اواز کې به دومره زور نی، د دوی اواز کې ډېر زور دی چې دوی زموږ د اواز مخکې بوتو. نو زه وایم چې دا ماشومه به چې سبا ته پرې نه دي، خو اوس کېږي چې ځکه چې دا خو ماشومه ده، خو دې سره څه حرکت مو شو، څه ظلم وشو، څه غلط حرکت مو شو. نو دا درته زه وایم چې زموږ دا ټول کلي به د دې انتظامیې نه تپوس کوو، او بیا به د هغې نه پس دا کوم خلک چې پشپناهي کوي یا سهولتکار دي، دوی نه به تپوس کوو. موږ په غیرت پولی شو، موږ سره پښتو شته، موږ سره قوم ودرېږي، نو موږ د اوتمانزو د ماشومې د اوتمانزو د عزت خپل تپوس کولی شو. خبره کومه او دا مې ذهن کې اوس راله چې چا ماشومه غوا کړې ده، بوتل یې نه ده غوا کړې ده، دا دهشت چا کړی دی، هغه سره د خپل علاقې د صوبایي اسمبلۍ امیدوار ولاړ دی، ښه په کلکه ولاړ دی او ویلې دي چې زمونږ هغه فضل مولا داسې خبره کوي، مطلب هغه په نوم پیژني او کوي. نن طاقت والا سیاسي کس راغلی دی، نه پکار دی چې په دې پی کې 64 باندې ولاړ ټول صوبایي امیدواران، قومي اسمبلۍ امیدواران بالکل ودرېږي او دا شو کی چې نه د دې پښتنې خورې د لور تپوس مونږ کولی شو. نو امید لرم چې دا خبره به دی ویډیو نه بعد چې کوم دی پکار د چې ویډیو نه پیله شو چې اوس لږ غیرت پښتو او ننګ او وفا وښیو او دې کاکا له راشو.